بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د شپې تقریبا 12 بجې دي او په دې ټیم کې موږ موجود یو په راولپنډۍ ضیا کالونۍ کې. تاسو ته اکثر چې زموږ څومره مینوال دي زموږ څوک د پروګرام ګوري هغوی ته پته هم ده چې دلته څه شوي دي. دا حسن 14 کلن چې کومه ځوان زلمی هلک و د هغه په کور کې ناست یو، یو طرف ته د هغه مور ناسته ده. هغه مور ده چې د 14 کالو بچی په کومه طریقه باندې قتل شوی دی، په کومه طریقه بیا د کور ته راوړی شوی دی او بیا د پنډۍ په دغه سرو غرمو کې د انصاف دپاره چې دې کومې چغې والي دا ټولې دنیا کتلي. بل طرف ته دغه والد صاحب ناست دی، شیرین زاده د نوم دی. د دوی بنیادي تعلق د بر دیر د دونۍ کلي سره دی، د نیهاک درې پندخیل قبیلې سره تعلق ساتي. دا واقعه څنګه وشوه، په دوی باندې څه تېر شوي دي، په دې حواله باندې به د دوی د مور څخه خبرې کوم، د پلار صاحب هم خبرې کوم. بیا زموږ ایم پی ایس صاحب صاحبزاده ثناء الله صاحب په دغه شپې په 12 بجې باندې راغلی دی، هغه هم دلته ناست دی. زموږ سره د علاقې د غیر سیاسي ورسیز تنظیم چې کوم مشران دي هغوی هم راغلي. څه خبرې داسې وشوې چې هغه خبرې موږ دلته واورېدې، نو بیا مې ضروري وګڼله چې یاره د دغې مور سره یو څو خبرې وکړم او زموږ اکثر مینوال چې کوم دي نو هغوی ته دا خبره کلیر نه ده چې یاره واقعه څنګه شوې ده، بیا دوی ته لاش څنګه میلاو شوی دی، دوی سره کوم ظلم شوی دی، کوم زیاتې شوی دی، بیا په کومه طریقو باندې دوی ټرخاو شوي دي دلته. نو یقینا چې هغه انسان چې کوم دی نو خبره د برداشت نه بار کېږي. ابۍ لږ شان درته تفصیل ووایه چې ستا د زوی چې کوم دی نو دا څو ورځې مخکې د نه وړی شوی و، بیا تاسو چېرته تللي وئ، په تاسو باندې څه تېر شوي دي؟ نو دی رانه بوتلی و، دوی وله 2 ورځې ریمانډ ورکړی و، نو دی په خپله راوستو، د سب انسپکټر په خپله راوستو. بیا راته 4 ورځې با ټلیفون وکړو، د جمعې ورځ به 4م تاریخ و چې موږ لاړو، وایي تاسو راشئ، تاسو نه شئ چې اوسه تفتیش کوئ. ما ته مې دیز بي راځه مې چې لاړ شو. چې موږ لاړو د دې بیان واغستو، وایي تاسو ځئ، وایي هر څه پوره شول. چې موږ تاڼې نه بار راووتو، 3 ګاډي پولیس راغله، موږ یې پکې په زور وروغورځولو، د 9 بجو پورې ګرځولو په ځنګلو کې. 9 بجې په ځنګل کې پرېښودم، زه یې ووالمه، زه یې ګاډي نه وغورځولم، زما زوی ما نه وتښتولو. په 12 تاریخ کې راله مړ راکړو. د ستا د زوی عمر څومره و تقریبا؟ 14 کالو، 15 کال اوس د اختر کې شروع شوی و. او ته به څه کاروبار کوو، سبق ته وایې؟ چپړو کار به یې کوو، چپړو کارخانه کې. هلته به تنخوا ورته میلاوې ده؟ څومره تنخوا به ورکوله؟ 9,000 روپۍ به یې ولې د هفتې ورکوله، 6,000. ښه، ستا د کور کې د دغې زوی نه علاوه نور څوک د ګټې وړې څوک شته؟ زما 2 زامن دي، هغه نشه کوي، مشران. ښه، دغه ته ووایي تاسو دې ځای کې نه تاڼې ته بوتلئ او بیا د شپې ګرځولئ، بیا ته په ځنګل کې پرېښودې، نو ستا په زوی باندې څه کیس و، مقدمه پې څه وه؟ کیس خو په هېڅ هم نه و، هېڅ کیس پې هم نه و. د جګړه کړې وه، هغه جګړه کې هغه خلکو په خپله موږ کره رالل، موږ ته یې ویې موږ راضینامه کوو، تاسو هم پښتانه یې، موږ هم پښتانه یو. ماشومانو جګړه یې وکړله، بس وایي موږ روغه کوو. ما نه هغوی 1 روپۍ هم نه ده اخیستې، ما سره هغوی روغه وکړه. ماشوم یې په خپله بري کوراوې باسلو، هېڅ دښمني مې چا سره نشته. بیا چې تاسو تاڼې ته بوتلی شوئ نو هلته بیا زوی نه ستا مخکې څه تپوسونه شوي؟ ده نه یې تپوس کولو، وایي حسنه ستا پلار څه کوي؟ هغه ده ورته وایي زما پلار خو نشه کوي. وایي ستا قوم څوک دی؟ وایي زمونږ زیلم دیر ده، وایي پندخیل قوم هم پندخیل دی. دا تپوسونه یې ترې وکړه، بس مونږ رالو دي او بیا را سره بار دا واقعه وشوه. بیا څو ورځې پس تاسو ته اطلاع وشو چې ستا زوی وفات شوی دی؟ 12 تاریخ په سهار باندې. 12 تاریخ په سهار باندې دلته پولیسان راغله، زمونږ ګاونډیانو ته ووایي، وایي دوی ته ووایي چې پولي کلینیک نه خپل ماشوم راوړي، هغه مړ دی. نو چې هلته زه بیا مونږ لاړو، مالي والا مونږ سره لاړل، مونږ ماشوم راوړو، بیا هم په روډ کې کېښو، په FIR کې لیکلي وي دا د تبې نه مړ دی، او هغه ټول دوی داسې چاڼ کړی. ابۍ یو طرف ته چې ستا دغه زوی چې د ګل په شانتې 14 کلن بچی چې تا په خپله باندې تاڼې ته بوت او هلته دې حواله کړو او بیا تا ته د هغې چاڼ وجود میلاو شو، ډېر لوی حوصله دې نه وه چې بیا برداشت وکړې؟ زه به څه وکړم، زه انصاف غواړم، زه هېڅ هم نه ویم. ما بس په خدای خبره پرېښې ده او په تاسو مې پرېښې. دوی ته چې په ماشومانو ګلونه لګي، نو د دوی بچي خو هم شته که نه، چې دوی وایي چې دا ماشوم به موږ مړ کړو، دوی ته به ګلونه ولګي. هغه چې تاسو بیا لاړئ په پولیکلینیک هسپتال کې څنګه تاسو ولیدو؟ هلته بیا فسادات وکړي؟ هلته څنګه په بکسه کې بند و،
او فریزر کې پروت و فریزر چې مرا کولاو کو زه بیا ځان باندې نه یم پوه شي ابۍ نن ټول پښتونخوا ټول پښتون قام ټول دیر ټول مسافر هغه ستاسو سره ولاړ دی په دغه سخته ورځ کې په دغه سخت حالاتو کې ته یوازې نه یې ستاسو سره ټول قام ولاړ دی څه غوښتنه به کوې بس دغه یم چې بس ماته د انصاف میلاو چې زما د بچي کوم دغه دی هغوی دې ونیولی شي هغوی له دې سزا ورکړي ځکه نن ما غریبي سره داسې وشي سبا به نورو سره داسې کېږي دا پنځم ماشوم دی چې داسې به سره دوی کوي ښه د دې محله کې او نور کیسونه هم شوي نور کیسونه هم شوي دقسې پنځم ماشومان دي په دوی ته ګلونه لګي نو دا نشو برداشت کولی نو څه شو لالی څنګه دا زوی دې وفات شوی و ته چېرته وې په ورځ باندې هغه ورځ بانډۍ د تلي چې رالو بیا وایي دا داسې تللي دي زه خو یې د دغه چې دغه اکرم رانجه راغوښتي دي او هغوی د دې سره دغه یو طرف ته ښه سړیتوب پیش کړو او بل طرف ته مطلب دا دی چې دو نمبري وکړله د نیاک درې نه څومره کاله مخکې راغلی زه د نیاک درې نه ډېر پخوا راغلی یم مطلب دا دی چې زما د یاداشت نه بار خبره ده او خدای دا کور والا چې کوم ده دا زما د قوم نه ده خو دې ته ما ویلي ته سعودي عرب کې هم ټیم ځای کړی او چې که چېرې چې تکلیف در باندې راغی ها خپل ښه ژوند تېرولو لپاره دلته راغلی وې کډه باندې او نو زما قوم شته دی نن خو په تا پسې ټول قوم ولاړ دی غونډ پښتون درپسې ولاړ دی څومره چې پښتانه دي ټول زموږ چې کومه مشران دي زموږ چې کومه خلک دی چې کومه ټول ستاسو ولاړ دي ځکه چې اوس زه بې فکره شم او ماشوم تاسو نه دی لیدلی د ډېر لږ عمر و خو ډېر باډیداره و ښه ښایسته ماشوم و پوه شوې خدای خبر چې د دې پکې څه مطلب پوه شوې جګړمار و خو داسې څه دغه پکې نه وه چې مطلب دا د مرګ قابل و که بیا وم نو دیو سره دا تارټ شته دی نه چې دیو یو مجرم ونیسي او هغه له دې په خپله سزای موت په داسې طریقه ورکړي چې ټان چیردیم کړي او بیا دې شوټ هم کړي چې یو نس هم ختم کړي او بیا دې شوټ هم کړي دا خو د دیو سره دا نه دا اختیار لري ثواب دی او نو ورسره څه پاور شته دی د دې خو کار دی نیول او بیا قانون ته حواله کول عدالت ته پوه شوې دیو په خپله بلبوته باندې بس یا به ورته چا ویلي یا پوه شوي دي چې دا غریبانان دي تپوس نشي کولی نو مطلب دی چې هغه ماشوم یې موږ له په داسې طریقه باندې راکړه چې هغه د کتو قابل نه و هغه چې چا لیدلي و هغه اوس هم جاړي په دې لارو کې او هغه خلکو اوچت کړه چې دا موږ داسې ښخولو له نه ورکړو پوه شوې که نه دا جي ټي روډ یې بلاک کړه او د حکومت نه دا یو مطالبه وکړه دا نه چې څوک نه راغلي ایس پي پنډۍ ایس پي پنډۍ ایس پي اسلام آباد ایس پي اسلام آباد دا سنټر دی دا مرکز دی اخوا اسلام آباد دی د ډبل روډ نه دی خوا پنډۍ ده ضلع پنډۍ ده څه غوښتنه کوې اوس څه دا زه دقه دغه کوم اوس خو زما خبره زما نه لرې شوه زما قوم ته حواله شوه چې مطلب دا دی دې بچي څه خطا کړې وه پوه شوې که نه ولې هم داسې وکړل او د دې سره د مطلب دا د انصاف وشي ځکه چې مطلب دا دی د یو ګل تاڼېدار دومره پاور هغه سره چېرته راغی چې په اسلام آباد کې د کوټیانو مالک یې دغه مالک یې زه اوس څه ووایم چې دا دیو د څه دپاره ټارچر کړی و پوه شو شلولی و دې ځای پورې که پوسټ ماسټم کېږي د هغه له وایقینو ته وایي که نه وایي قانونا وایي هغه یې شلولی دی چې دا یا د دې د ګردو قیمت دیو ته دغه کېده پهله دا کیډني هسپتال په دې غونډ دنیا کې صرف په دې دغه کې پنډۍ کې هغې باندې بینډ ولګاو ختم یې کړه پوه شوې که نه نو اوس مطلب دا دی یو سړی سرمایه استعمالولی شي نو هغه
مطلب دا دی داسې کار هم کولی شي پوه شوې داسې ښکاره سه جرم خو زما بچي کاکا خبرې هم تاسو واورېدې د مور خبرې هم واورېدې ایم پي ایس صاحب راسره ناست دی او څو تپوسونه خبرې به د هغو سم وکړو. ایم پي ایس صاحب یو هلک ماشوم 14 کلن د کوره بوتلی کېږي، خپله مور یې بوځي او بیا هغه هلته په کومه طریقه باندې چې هغې قصه وکړه چې د شپې د 9 بجو پورې په مختلفو علاقو کې ګرځولی کېږي، بیا ترې مور چې کومه ده په ځنګل کې په سارا کې غورځولی کېږي او ماشوم د هغه ځای نه ورکېږي. هفته پس دغه لاش برآمد کېږي او لاش بیا په هسپتال کې ځي، مدعیم په خپله باندې جرم په خپله باندې کوي، قاضي په خپله باندې دی. مطلب دا دی چې لکه دا اختیار چا ورکړی دی چې یو طرف د 14 کلن ماشوم 2 ورځې د کور نه غیب وي، بل طرف ته چې کومه دی نو هغه بیا پوسټمارټم نه وړی کېږي او له واقعینو نه تپوس نه کېږي، بیا چې اف آی آر هم په خپله باندې کېږي هلته. نو څه به کېږي دغه کیس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جمیل خان داسې ده چې کله د واقعاتو نه خبر شو نو تکلیف او درد هم راته وشو، خو چونکې لري وو دې وخت کې تاسو ټول موجود دي چې دا ملګري راغلي دي او موږ د خپل ورور سره د خپل خور سره دا غم شریک کوو او دا غم یوازې د دیو نه، دا زموږ د ټول دیر غم دی، دا زموږ د ټول پښتون قوم درد دی. او دا واقعیات چې کومه ماورای عدالت پولیس کومه فیصلې کوي په خپل سر باندې، نو زما خیال چې دا د سټیټ دپاره د ټول نه لویه د المیه ده. دا ډېره لویه خبره ده چې نه عدالت ته څوک پیش کېږي او نه د هغې باندې څه پراپر اف آی آر شوی. په 8 ورځو کې په دې باندې څه اف آی آر نشته. ما خپله باندې آی جي سره خبرې شوي دي، ما د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان صاحب سره خبرې شوي دي، هغه هم د ټولو واقعیاتو نه خبر کړی دی، آی جي صاحب هم خبر کړی دی، د بارکاو د تانې سیچو حبیب الرحمن څخه زما خبرې شوي دي. چا چې اف آی آر کړی د هغه سیټ چا چې دا ماشوم دا ځوان وجلی دی هم هغه خلکو بیا په تاڼه کې د هغې په وینا باندې اف آی آر شوی دی. انشاءالله تعالی د دې د هر یو درد او د دې خپلې خور چې دا ټوله شپه ده په پولیس وین کې دی ګرځئ او بیا د خپل بچی ته جدا کوي او دا ګزاري. انشاءالله تعالی موږ به د هرې خبرې تپوس کوو. دې لپاره راغلي یو چې موږ د خپلو خلکو به دا چې د دنیا په کومه حصه کې دا زموږ فرض جوړیږي، دا چې څومره موږ هر څوک چې څومره مشران دي چې د هرې پارټۍ سره ټولو ته یو درد او تکلیف رسېدلی دی. سارو وختي صاحبزاده صبغت الله امینه هم دلته راغلی دی، دې سره ملاقات کړی دی، د هغې سره د خیبر نیوز والا هم راغلي دي او زموږ به انشاءالله تعالی دا یو فیصله اټله ده. موږ ته سبانۍ ورځ ورکړې ده آی جي صاحب ته چې سبا پورې که دا پراپر اف آی آر چې څوک دی نامینیټ کوي د دې وارثینو څوک ښودلي دي، چا چې دا ماشوم چوت کړی دی او د دې جب شمدید گواه دي، که د دغې مطابق اف آی آر ونه شو دا د ټول نه لویه دهشتګردي ده. دا د 302 مسله یوازې هم نه ده چې د خپلې مور نه خپل بچی ته جدا کوه او هغه بیا ته بغیر د څه جرم نه هغه وجنه یو ځل بوتلی شوی دی، بیا راغلی دی، بیا یې بوتلی دی، بیا ورته لاش ورکړی دی. دا د ظلم انتها ده. دا تاسو وکړه چې اف آی آر هم په خپله باندې شوی دی، نو ظاهره خبره ده چې پوسټمارټم هم د دوی د مرضۍ مطابق راځي. د هغې کې به څه کېږي که ان کیس چېرته پوسټمارټم کې ګوتې ولشي چېرته دا یو خبره وګورئ په وضاحت سره کوو. ما چې څومره زما د وس خبره وه هغه موږ هغه ټولو خلکو غوږونو ته ورسوله چې که چېرې ډاکټران په دې میډیکل ریپورټ دې راولیږي موږ به دوباره چې تر سبا پورې مونږه دی مطمئن نه کړی شو، زمونږ پراپر اف آی آر ونه شو، زمونږ باقاعده د پوسټمارټم ریپورټ نه و. تا وکتل موږ د دې ملګرو نه ځان تپوسونه وکړو. دا په تشدد سره دا په ګولۍ باندې ویشتی شوی دی چې دلته ډز شوی دی او دلته دغه وخت سره د ګولۍ وتې ده. خو څه پټېږي نه. موږ به عدالتي کمیشن انشاءالله جوړو. که زمونږ اف آی آر نه و شوی، زمونږ پوسټمارټم ریپورټ ټیک ټاک ډاکټر دا نه و لیکلي، ځکه چې باخبر ذرایع دا وایي چې په اسپتال باندې ډېر زیات لوی دباو دی. نو که چېرې دا سټیټ د پولیسي که چېرې موږ پښتانه په دې کې سوالګري اوسېږو نو بیا خو ټیک ده، موږ به ځان له خپل غم کوو، دوی به خپل غم کوي. او که چېرې قانون موږ قانون په لاس کې نه اخلو، ګنې په زرګونو خلک دلته راتلو ته په دې شپه باندې تیار وو. ما ټولو ته درخواست وکړو، ټول علاقې مشرانو ته، ټول سیاسي تنظیمونه، غیر سیاسي تنظیمونه چې څومره دي، موږ ته چې تاسو صبر وکړئ
چې موږ د دې سره دا خبره وکړو که زمونږ خبره ونه منو د شه موږ به بیا ټیک ټاک د دې خلاف راوځو او نه زمونږ نه بیا د وزیر داخله دفتر خلاصې دی چې موږ بلته مورزو آی جی ته سبا موږ سره هغه توی کړي د سبا ان شاء الله موږ د هغې سره ملاقات کیږي او موږ به دا ټوله خبره د هغې مخې ته ږدو پراپر اف آی آر به کیږي او پوسټ مارټم ریپورټ چې کوم راشي چې هغه حقیقتي نه و موږ به بیا د هغې لپاره دوباره عدالتي کمیشن مطالبه کوو سبا د آی جی نه او موږ به عدلیې ته ان شاء الله رجوع کوو د دې څه پیغام ورکړي خپل قوم ته ډېر خلکو ته کوم خلک چې دغه کیس په انتظار باندې داسې ده چې تر څو پورې د ډېر د عوامونو د ټولو پښتنو یو عالمیه شروع ده او زه دا د حکمرانانو ته دا خبره واضح کوم چې څه خلک چې کومه د دې وطن خلاف دا هغې ته تقویت ورکوي تاسو نن پوسټونه ګورئ د مختلفو تنظیمونو د طرفه مختلفو دغه د خلکو د طرف نه دا شیر کیږي او دا وایي چې دا د پښتون خلاف سازش دی دا خو د هغې خبرې ته تقویت ورکوي زه خو یم چې داسې خلک چې هغه د ترقۍ دپاره هغه د پیسې دپاره د هغې د خپل نوم دپاره زمونږ پښتانه ټارګېټ کوي داسې خلک برداشت کولو ته موږ په هیڅ حالت تیار نه یو انشاءالله زما پیغام د خپل وروڼو ته دا دی چې که د سبا پورې موږ ته د دې ښه پراپر دغه میلاو نه شو نو موږ به بیا دې ته کالم ورکوو موږ به ته اسلام آباد هم بندوو موږ به ته پنډۍ هم انشاءالله تعالی بندوو ډېر ډېر مننه د ایم پی ایس خبرې تاسو واورېدې چې یاره هغوی چې کوم خپل مطالبې کېښودې مخې ته هغه دا چې دلته پراپر د دې خلکو په وینا باندې به اف آی آر کېږي دویم دا چې کومه پوسټ مارټم ریپورټ دی په هغې باندې هم شکونه اوچتېږي په هغې باندې هم دوی وایي چې یاره هغه ریپورټ چې موږ کومه غواړو په کومه طریقه باندې په پراپر طریقه باندې به موږ غواړو که هغه شان ونه شو نو موږ به دوباره قبرکشایي کوو دغه مړی به دوباره راوباسو بل پوسټ مارټم به د هغې کوو علیزاده راسه ناست دی چونکې هغه په دغه کیس کې ډېر زیات کردار هم دی او چې شمدید په هغه هلک چې کومه لمبولی کېده کله غسل ورکړی شوی دی نو هغه دوی ورکړی دی د هلک تا غسل ورکوو په دې چې کومه زخمونه تا لیدلي دي که دغه شان لږ شان تفصیل درته بیان کړي نو دا لږ له خو چې ما غسل ورکوه اولنۍ خبره خو زه دا کوم چې ستاسو د میډیا او د ایم پی ایس صاحب او د سوشل میډیا د دیو او د اورسیز تنظیم والا د دیو زه ډېره غټه شکریه ادا کوم چې دیو د خبره دې حد ته راورسوله تاسو او نن زمونږ سترګې اوچتېدو والا دي انشاءالله ستاسو په وساطت سره او د ایم پی ایس هر ایم این ایس صاحب هم راغلی و هغې په کې هم ډېر ښه کردار ادا کړی دی او تاسو په کې هم چې دا کم کردار ادا کړو نو انشاءالله چې دا څوک د خپل ځان دپاره هم نه کوي لکه کوم چې تاسو وکړو کله چې هلک له ما غسل ورکاوه او د له ما غسل ورکړه نو دی چې ما وکړو د ده په دې ځای باندې یوه ګولۍ لګېدلې ده د غوږ سره او په دې بل غوږ سره ترې وتې ده دویم ګزار په دې ځای باندې شوی دی نو یا د ګولۍ دی یا د سیخ دی یا د هر شي چې دی په دې ځای باندې دی د دې نه علاوه لاسو کې چې کوم دی دا ځایونه دومره پرهر شو دي د اتکړې یا د پړي د لاسه چې دا غوښه تکه توره شو ده په دې لاس هم او په دې لاس باندې هم دغه شانتې په دې تشو باندې غټ غټ پرهرونه دي په دې سنګل باندې ښه غټ واضح پرهر پروت دی په دې ځای باندې لکه چا چې را څه توږلی په څه شي باندې دغه شانتې کې لکه نور ټول وجود یې شین شوی او د وهلو د لاسه تشدد پرې ډېر شوی دی خو اصل مسله مرګ د ګولۍ دی او چې په سر باندې ګولۍ لګېدل ده ما په خپل سترګو باندې ګولۍ پر هر لیدلی دی که مې وینې چې تېره پیدې ځکه چې غسل له ما ورکړه څو ځله م وینځه مالوچ هم پکې کېښود د هغې باوجود تې په کفن کې دومره وینه تل ده چې ټول یې تقسیم کړی دی نو زما دغه پیغام دی په یو پښتنو وروڼو ته چې دا کم ایکشن یې اخیستی دی نو انشاءالله چې په دې کې موږ داسې ضرورت نشته او چې داسې پښتانه وي نو دا د پښتنو بچی دی او هغه به ځان له په خپل جوړ باندې اوچتوي ټیک شو ډېره مننه هغه علیزاده دا چې کومه څه د مخې تېر شوي دی هغو په خپله باندې وویل چې یاره په کومه ځای باندې هغه په ګولۍ لګېدلی دی په کوم ځای باندې په هغه باندې تشدد شوی دی یقینا دا خبرې د برداشت نه دي نه دا خبرې داسې دي چې هغې سړی غوږ کړي نه دا داسې دي چې سړی دا خبرې واوري ډېر زیات ظلم او د ظلم انتها شوې ده جواد بای تاسو نو ورسیز تنظیم له طرف راغلي څه به وایي په دې موقع باندې دې خلکو خبرې تاسو واورېدې د ایم پي ایس خبرې مو واورېدې ستاسو څه دغه دی دې عمل به شکریه ورور پرون چې کله مونږ په سوشل میډیا په ذریعه دا مور وکته او د دې دا کوم درد بره داستان چې مو کاتو نو دا ټول ملګري ګواه دي چاله لکه او زه به ته په دې خبره په قسم څه وکړم چې کله سهار بانک کېده نو زه یې خومه
او 2 بجې ما ته د یو ملګري وي چې تاسو ایم پي ایس صاحب ته کال وکړئ نو ما کېدای شي ایم پي ایس صاحب دې واقع نه خبر او دی نو زه کال نه کوم او سهار به ورته وکړم نو سهار وختي چې ما کله کال وکړو نو دوی فټافټ کال اټینډ کوو د واقعې ورته ښه پوره پته وه نو دوی ما ته فټافټ وي چې تنظیم والا کسان دې که راوځي نو راوی باسه او زه راوتم واړی ته هم په دغه مسله کې د دغه معلومات کوو بیا موږ ټوله ورځ د ایم پي ایس صاحب سره وو او ایم پي ایس صاحب موږ ته دا وي چې تاسو کښېنئ موږ خیر خپل تنظیم هم اکټیو کړو نور مشران هم او ډېرو خلکو رابطې کولې نو ایم پي ایس صاحب چې دا تاسو کښېنئ زه مکمل معلومات کوم او بیا به انشاءالله د دې به یو ښه سټیپ اخلو نو بیا موږ د تقریبا هلته هم د 2 بجو پورې د ایم پي ایس صاحب سره وو هغه مسلسل رابطه کې وو چې د وزیر اعلی صاحب پورې او د آی جي اسلام آباد پورې او د لو تانې پورې ټولو سره خبرې وشوې او په دې دغه باندې ورسېدو په دې نتیجه ورسېدو چې دا څه چې شوي دي دا ماورای عدالت قتل شوی دی او دا ښه نه دي شوي او بلکې دا زه به دا ویم چې دا د پښتون پورې څه ملنډه شوې ده د پښتون د آینې څه قیمت نه لري چې دوی داسې کړی ده اوس چې هغه خبرې خو ما هغلته اورېدلې اوس چې رالم او دلته مې د مور دا خبرې اورېدې نو انتهایی دردناکې دي ډېر د افسوس خبرې دي چې یو کس د خپل پروموشن دپاره چې هغه پکې داسې هم ویلی شوي دي چې یاره دا مور که څه په دې ژبه باندې نه پوهېږي د خپل پروموشن دپاره د یو پښتون قتل کړي نو ډېر د افسوس خبره ده خو زه به خپل پښتنو وروڼو دا سپیشل د دیر چې کوم زمونږ پیندخیل سلطان خیل دی هغه ته ستاسو په وساطت دا یو پیغام ورکوم د غیر سیاسي ورسیز تنظیم د طرفه چې یاره ایم پي ایس صاحب دوی له ټیم ورکړی دی زموږ د مخې آی جي اسلام آباد څخه خبرې کړي دي د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا څخه خبرې کړي دي نو کېدای شي زموږ دا مسله دغه ټیمه پورې حسن ته انصاف میلاو شي او دې کور ته انصاف میلاو شي او که چېرې انصاف میلاو نه شو نو مونږ خو دلته یو او انشاءالله تاسو به هم راځئ او د هغې پورې به نه ځو چې څو پورې حسن ته انصاف نه میلاو شي ٹھیک شو جی یقینا نن د پوره پښتونخوا د پوره پښتانه چې کوم دي هغه په یو پیچ شوي دي په دې قتل باندې بیا زه به فخر کوم ویاړ کوم د خپل دیر په خلکو باندې په سیاسي مشرانو باندې په غیر سیاسي خلکو باندې په نوجوانانو باندې په مسافرو باندې چې هغوی د حسن د قتل په حواله باندې کومه پرجوش دي خاص کر زمونږ نوجوانان چې هغوی په دې حواله باندې کومه ټرینډ چلی په فیسبوک باندې په دغه شان دي په یوټیوب باندې په سوشل میډیا باندې انشاءالله سهار چې کوم دی نو په دې کې فردر مخکې بیا زمونږ مشران چې کوم دي هغه د آی جي پي اسلام آباد سره ملاویږي د هسپتال د ډاکټرانو سره ملاویږي که چېرته هم څه قسم پیشرفت په دې کیس کې کېده موږ به ستاسو سره یو په تازه صورتحال نه مو خبرو انشاءالله د بل هغه ټیم پورې موږ اجازت راکوي الله پامان